دا باندې کې څوک چې عموما بوډاګان شي نو د هغوی دماغ کمزوري کېږي. دا ځان سره یاد ساته. زما ستا دي سر کې صیبه دماغ دی او الله جل شانه ډېر برابر ساتلی دی. دا دماغ نه دی، دا داسې نرم دی، نرم لکه تاسو دا پنیر خوړلې. پنیر خو پیژنې ټول که نه، یا تاسو ټول چې دی دا کیر پیژنې. کیر د دې کیر سره به مثال دی کې دا دماغ دغه رنګې پاسته او نرم دی. موم دی، موم. الله جل شانه په دې کې په کروڑونو میلیارډونو رګونه خواره کړي. په دې کې نری نری رګونه دي، دغه کې وینه چلی را چلی. دماغ مبارک به درته څه ووایم، خیر دی. دا دماغ الله جل شانه څومره چې نرم پیدا کړي دومره ډیر صلاحیت ورکړی دی. دا د بدن یو مرکزی حیثیت لري. او د عام انسان دماغ چې کله دا بلوغ ته ورسیږي تقریبا 1400 ګرام د دماغ دی. دا هم څومره 1400 ګرامه، مطلب دا 1 کیلو 400 ګرام وزن د انسان دماغ لري. د ماشوم دماغ به والی خو چې 15 کالو ته ورسېدي تقریبا د عامو انسانانو او که وزن ته یړې 2% د بدن مطابق د سړي په سر کې دماغ وي. مطلب دا دی یو سړی دی دغه وزن 100 کیلو ګرامه دی، نو موږ به ویو چې د په بدن کې 2 کیلو دماغ دی. پوه شئ؟ 2% ده 2% په بدن کې تقریبا عمومي د خلکو دماغ دی. ٹھیک شو؟ نو عموما د بالغانو خلکو 1400 ګرامه، 1 کیلو 400 ګرامه دماغ ستا په سر کې پراته دي. دین یو نری پرده تاوه ده. سیوه دا پرده څومره د کار پرده ده. بیا دا دماغ نه دی، دې کې ځینې ستا حافظه ساتي، میموري، یادداشت ساتي. څوک د بدن سکیورټي ستا په دې خپه باندې یو څه شی مچ عمر شي، د مچ نه سپک ماشې پې ودرېده، ستا دماغو دا رګونه په دې بدن کې الله خوار کړي، دماغو ته ډایرکټ دا ووایي، مغزه دا ووایي چې څه بدن ته راغلل، په بدن باندې څه کېناستل. د ټول بدن کې د دماغو جالۍ خوره شوې ده. دا د دماغو ته په ډېر تیزۍ په سرعت سره دا خبر ورکوي. په څومره وخت کې ورکوي؟ تقریبا لکه یو ګاډی چې دومره سرعت سره رواني چې په ګینټه کې 400 کیلومیټر 400 کیلومیټره مزل کوي، په دومره تیز اندازه کې ستا د دماغو دا جالۍ دماغو ته خبر ورکوي. دماغ دومره اکټیو چیز دی. او یاد ساته زما ستا بدن ته چې څومره انرژي، مطلب دا 100 انرژي زما ستا بدن ته داخليږي طاقت، په دې کې 100 دا چې دا صرف دماغي مصرف کوي. د دماغو خرچم په بدن کې ډیره ده. سیبا د بدن 15 حصہ چې دا دماغ د ستا انرژي د طاقت دا مصرفوي. او کته ودمې نو ستا دماغ لګې دي خپل کار کوي، هغه نظام خپل برابروي. مغزه ډیر عزتمن شی دی. خو کله خبره مې دا کوله چې څوک بوډا شي بوډا نو د دماغ 100 ګرامه کمیږي یا 200 ګرامه کم شي. څوک چې بوډا شي مغزه ټول بدن ورو کمزوري کیږي، مغزم کم شي. نو چې کم شو نو الله جل شانو فرمایي فلا تنهرهما ولا تنهرهما رټیم. داغه دماغ کمزوري شي پروا نه کوي، گزاره ور سره کوه. عموما د یو روغ سړي دماغ دا د ورځې 15,000 سوچونه کولی شي. څومره کوي؟ که ته نه کې هم کېږي به اټومیټک داسې حالت ستا په دماغو نه راځي چې په هغې کې به یو سوچ پروت نه وي. زما په خبره پوهېږې؟ خامخا به که ته زه سوچ نه کوم، بلکل زه خاموش اوسېږم، نو هم ستا دماغ به لګوي او سوچ به کوي. نو عموما په 40 ګنټو کې د هر انسان که سړی دی او که ښځه ده دماغ ساینس دا وایي چې 15,000 سوچونه راشي. محترمو نو الله جل شانه دا ډیر محفوظم ساتلی. یو کلک اډوکې ته تاو کړی د گیر چاپیرا، ګوره لاندې دا غټ جام دی، بر دا کوپړی دا سیټ ته درې سر دا دغه دی دا اډوکې دي. نو دا دماغ دا ډیر عزتمن شی دی، برابر شی دی. په دې به ته الله پیژني، په دې به رسول پیژني، په دې کې به یو سافټویر پروت. دغې ته څه وایي؟ عقل. هغې ته څه وایي؟ عقل ورته وایي. بیا دا مغزم دومره قیمتي شیز نه دی لکه دا عقل چې قیمتي شي.